أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي ينزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربط د مخکې سردار دی چې مخکې آیتونو کې رد مقصود په نصارا او د نجران باندې چې هغوی د عیسی علیه السلام په باره کې باطل عقاید لرل او نبی علیه السلام پسې مدینې منورې ته د مناظرې دپاره راغلي وو. هغوی دلیل نیو په بعضې متشابهاتو باندې. مخکنو کتابونو کې د عیسی علیه السلام دپاره ابن الله لفظ ذکر شوی دی یا قرآن کې کلمة القاها الى مریم و روح منه داسې الفاظ راغل دي. ابن الله د الله پاک زوی او روح منه دا د الله پاک نه روح دی د هغه نه جز دی. نو دا باطل استدلالات هغوی کړي د هغې په رد کې اول خو نبي علیه السلام د هغوی سره مناظره وکړه. هغوی پوه کړه چې عیسی علیه السلام د الله پاک زوی وی نو زوی خو د پلار سره مشابه وي. نو د الله په باره کې خو راځي لیس کمثله شیء نه، د الله پاک سره هیڅوک مشابه نشتی. الله پاک ژوندی دی، الله لا اله الا هو الحي القیوم، همیشه ژوندی دی. القیوم انتظام چلونکی دی د ټولو کائناتو. نو عیسی علیه السلام دغسې دی هغوی نه. عیسی علیه السلام هغه کس دی چې په هغه باندې الله پاک انجیل نازل کړی و. دا د خدای بنده و، کتاب الله پاک په هغه نازل کړی دی. مخلوق دی، الله خالق دی، دی معبود نه دی لکه څنګه چې ستاسو باطل عقیده ده. الله رب العالمین هغه ذات دی چې عزیز ذو انتقام، زورور دی او د بدلې اخیستلو والا دی. دغه صفت په عیسی علیه السلام کې نشته. الله عالم الغیب دی، په هر څه باندې پوهه دی، هیڅ شی په هغه باندې په ځمکه او په اسمانونو کې پټ نشته. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. او عیسی علیه السلام دپاره خو دغه صفت ثابت نه دی چې هغه په هر شي باندې پوهه او هغه د حاضر ناظر شي، عالم الغیب دی شي، دا نشته. الله رب العالمین هغه ذات دی چې د مور په رحم کې ماشوم له شکل ورکوي څرنګه چې د هغه خوښه شي. عیسی علیه السلام خو هغه کس دی چې هغه د مور په رحم کې جوړ شوی دی، خپله هغه څنګه معبود کیدی شي. نو دا ټولې خبرې چې کوم دی نبي علیه السلام په مناظره کې هغو ته کړې وي او بیا دا آیتونه نازل شو. نو اصل کې مقصد رد دی په دغه نصاراو باندې چې هغو د بعضې متشابهاتو نه دلیل نیوه الوهیت د عیسی علیه السلام باندې. نو الله رب العالمین د آیتونو نازل کړي د هغو د رد دپاره چې ګوره قرآن کې دوه قسمه آیتونه دي، یو محکم دي هن ام الکتاب چې هغه اصل د کتاب دی، په هغې باندې احکام ثابتېږي، او دویم چې کوم دی متشابهات دي چې د هغې په معنا باندې خلق نه پوهېږي. په دې کې ډېر بحث دی خو هغه علمي بحث دی. نو که دلته موږ هغه کوو نو د هغې څه خاص فایده نشته، خو دومره خبره زده کوي چې محکم چې کوم دی د دې تعریف دا دی چې دا واحد المعنا وي او ظاهر الدلالت وي، د هغې یوه معنی او په خپل دلالت کې هغه ښکاری. لکه مخکې چې وفرمایل الله لا اله الا هو الحي القیوم، دا محکم آیات دی. الله پاک لایق د عبادت دی، همیشه ژوندی دی او انتظام چلونکی دی. یا نزل علیک الکتاب بالحق
دا اوس محکم دی. الله پاک په تا باندې کتاب نازل کړی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق باندې، یا نور آیاتونه چې په هغې سره احکام ثابتېږي. او متشابه چې کوم دی هغه بیا په دوه قسمه دي. یو هغه دی چې د هغې معنا بالکل معلومه نه وي چاته، لکه په اول د سورتونو کې چې راځي الف لام میم، الف لام میم را، الف لام میم صاد وغیره، د دې معنا هیڅ چاته معلومه نه ده، یعنی یقیني معنا الله رب العالمین ته معلومه ده، او که نبی علیه السلام ته ښودلي، خو نبی علیه السلام خپل امت ته نه ده ښودلې. نو د دغې حقیقي معنا چې کوم دغه چاته معلومه نه ده. دویم هغه دی چې د هغې خو لغوي معنا کیدی شي، لیکن معنا مراد باندې څوک نه پوهېږي. لکه ید الله، لاس ته الله پاک، بل یداه مبسوطتان، دواړه لاسونه د الله پاک هغه کولاو دي، فراخه دي. نو هلته یې الله پاک ته نسبت کړی د دوو لاسونو. یا د سترګو انک باعیننا، ته زموږ د سترګو د لاندې موږ ته مخامخ یې. یوم یکشف عن ساق، په کومه ورځ چې پانډی چې کوم دی هغې نه پرده پورته کړی شي، دا د الله په صفت کې راغلی دی. استوا علی العرش، الله پاک استوا کړله په عرش باندې، په عرش باندې استوا کړله. اوس د دغه ټولو هغه لغوي معنا چې کوم دی هغه خو خلقو الورزي، ید چې کوم دی هغه لاس ته ویلی کېږي، او عین چې دی هغه سترګې ته ویلی کېږي، ساق پانډۍ ته ویلی کېږي، استوا چې کوم دی هغه برابروالي ته ویلی کېږي. لیکن د دې حقیقي معنا چې کوم دی هغه موږ ته نه ده معلومه، معنا مراد هغه موږ ته نه ده معلومه. په دې کې بحث هم ښه نه دی، او د دې نه تپوسونه کول امام مالک صاحب وایي دا بدعت دی، ټیک نه دي. الله پاک څه مراد دی دې نه؟ که دغسې موږ د الله لپاره دا اندامونه دا ثابت کو، نو بیا خو الله پاک لپاره اجزا شو، اجزا والا شو. هر مرکب چې کوم دی هغه د خپل اجزاو ته محتاج وي، نو الله پاک محتاج شي حادث جوړیږي، او واجب الوجود به نه جوړیږي. بل د الله پاک دپاره بیا استوا علی العرش، یا د دې چې کومه موږ معنا الو، نو بیا د الله پاک دپاره جهات او طرفونه او دا ثابتېږي چې الله پاک په یو طرف کې دی. الله پاک چې کوم دی د دې زمان او مکان نه بهر دی، د هغه دپاره څه اطراف او دا نشته. اهل سنت والجماعت عقیده دغه ده. نو د دې چې کومه صحیح معنا ده او کومه چې مراد ده موږ له نه راځي، موږ په هغې باندې نه پوهېږو، او په هغې کې بحث کول دا هم ښه نه دي. نو کوم کسان چې د هغو په زړونو کې کاږلیچ دی، نو هغوی رواني په هغه څه پسې چې هغه متشابه وي د دې نه. کوم متشابه آیتونه چې دي په هغې پسې رواني، دا دپاره د فتنې د لټولو او دپاره د حقیقت د لټولو چې د دې حقیقت معلوم کړي. الله فرمایي چې د دې حقیقت خو صرف الله ته معلوم دی، د دې نه علاوه بل هېڅ چاته هم دی معلومه. نو دا نصارا چې کوم دي هغه داسې الفاظ هغوی راغستي دي لکه عبدالله. نو ابن چې کوم دی هغه خو زوی ته هم وایي، خو ابن چې دی هغه محبوب ته هم ویلی کېږي او دوست ته هم ویلی کېږي. هغه کس چې هغه باندې شفقت څوک کوي، لکه یو سړی چاته وایي چې زویه بچیه دا کار وکړه، نو د دې مقصد دا وي چې دی زما زوی دی، زما نه پیدا شوی دی، که مقصد یې هغه چې کوم دی هغه شفقت وي، او دا مقصد یې چې ته زما خوښ یې، زما محبوب یې، دا کار وکړه. نو دوی په هغه غلطې معنی پسې ځي، او کومه صحیح معنا چې کوم ده هغه دوی نه کوي. یا الله دا عیسی علیه السلام چې کوم دی د الله نه روح دی، روح منه، د خدای نه روح دی، د خدای نو د خدای نه جز دی، دا غلطه معنا ده. دا د خدای د طرف نه دغه دی، روح دی. د جبرئیل علیه السلام په پوکي باندې چې کوم دی هغه پیدا شوی دی، او په کلمه د کون سره پیدا شوی دی. کلمتون القاها الی مریم، مطلب دا دی چې په کلمه د کون چې شا، نو په هغې باندې پیدا شوی دی. او دوی غلط تعویلات د هغې کوي نصارا. نو کوم چې راسخین فی العلم دي، هغه خلق چې هغه په علم کې مضبوط دي، نو هغه وایي چې موږ په دې ټولو باندې ایمان راوړی، دا ټول د الله د طرف نه دي. محکمات دي په قرآن کې، که متشابهات دي دا د خدای د طرف نه دي، زموږ په ایمان دی. او ما یذکر الا اولو الالباب، او نصیحت نه اخلي مګر خاوندان د عقله. راسخ فی العلم هغه کس دی چې هغه د خبرې په حقیقت باندې پوهه شي،
د خبرې په حقیقت باندې هغه د هغه علم مضبوط وي دا به حاصلېږي په تعلق مع الله سره د چا چې د الله سره تعلق وي نو د هغه به رسوخ فی العلم هغه راځي کوم سړی چې په سوداګانو او په خرید و فروخت په هغه کې قسمونه نه کوي لکه حدیث کې چې راغلی دی رښتیا وي او د خپل زړه چې کوم دی د هغه تصدیق کوونکی د حق او د هغه خېټه او د هغه شرمګاه محفوظي دغه سړی چې کوم دی دا راسخ فی العلم دی حدیث کې راسخ فی العلم هغه ته ویلی شوي دي نو چې د چا د خدای سره تعلق وي نو هغه ته رسوخ فی العلم حاصلېږي امام ابو داود رحمت الله علیه هغه سفر کو نو په دریاب کې کشته کې یو سړي پرنجی وکړو انټوش کې نو هغه وی الحمدلله نو دی ولګېده په 3 روپۍ چې کوم دی په 3 روپۍ باندې یو کشتۍ ونیوله هغه سړي پسې روان شو هغه ته وی یرحمک الله عاطفي اواز ورته وشو په 3 روپۍ تا ځان له جنت واغسته دا دې ته ویل کېږي یو بادشاه چې کوم دی هغه کسان دا وغوښتل علما تپوس یې وکړي ما خوب لیدل دی خوب کې مې دا لیدل دي چې زما د غاښونه چې دي دا ټول ارتاو شوي دي د دې څه تعبیر دی یو عالم پاسې د هغه وایي چې د دې تعبیر دا دی چې ستا ټول اقارب او خپلوان دا بمبري نو بل یو عالم پاسې د هغه ورته وایي چې په ټول خاندان کې به د ټولو نه زیات عمر ستای دا خبره یوه ده د دواړو یوه خبره چې دا نور مړه شي نو دا یو بادشاه پاتې شو خو په تعبیر کې فرق دی د دې یو سر رسوخ فی العلم او ښه تعبیر یې وکړو هغه بل سر رسوخ فی العلم نه و د هغه تعبیر خطا و نو هغه بادشاه ولګېد هغه یو له سزا ورکړه هغه بل له انعام ورکړو یا یو سړی دی هغه خپلې مور ته چې کوم دی هغه امی وایي مور ورته وایي ابۍ ورته وایي دا رسوخ فی العلم دی او دغه مور ده چې ورته وایي زما د پلار ښځې نو دا هم یو شی دی د پلار ښځی ده خو دا خبره ټیک نه ده دا رسوخ فی العلم نه دی دا یا لکه د تفسیرونو کې چې هغه واقعه د انوري شاعر هغه نقل کړه چې هغه بادشاه ولا اس ورکړو هغه اس چې د کور ته بوته هغه د شپې مړ شو چې مړ شو نو سهار دی راغی نو هغه یو شعر ووي د هغې مطلب دا و شعره بادشاه ما له یو اس راکړو خو هغه اس د هوا په شانتې تیز رفتار و نو په یو شپه کې هغه خپل انجام ته ورسېده دغسې الفاظ یې وویل نو هغه خوشحاله شو هغه پې پوه شو بادشاه چې اس پټ دی خوشحاله شو بل اس یې ورله ورکړو او که دا ویلی وی چې تا خو ما له داسې څښه اس راکړی و چې هغه کور ته مې چې ورسوجو هغه بېګا مردار شوی دی نو دا خبره غلطه وه دا رسوخ فی العلم نه و نو په هغې باندې به هغه بیا سزا ورکولی دی بادشاه نو دې ته ویلی کېږي کوم چې راسخین فی العلم دي نو هغه وایي چې موږ په دې باندې ایمان راوړ دی وما يعلم تأویله الا الله په دې باندې وقف دی د احنافو په نسبت باندې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وغیره احناف علما دا وایي چې نه پوهیږي په حقیقت او په تفسیر د دغه متشابهاتو باندې مگر یو الله په دې باندې خبره ختمه شوه والراسخون فی العلم یقولون آمنا به دا بیا مبتدا او خبر دی نوی کلام دی او هغه کسان چې هغه مضبوط په علم کې هغه وایي چې موږ ایمان راوړل په دې باندې دا ټول د الله د طرف نه دي نو پته ولګېده چې دا راسخ فی العلم چې کوم دي دو په صرف ایمان راوړي خو دو د دې د حقیقت نه دي خبره د متشابهاتو په حقیقت باندې صرف الله خبر دی امام شافعي صاحب وایي چې نه نو والراسخون فی العلم دا عطف دی په مخکې باندې نو هغه وایي وما يعلم تأویله الا الله والراسخون فی العلم وقف نه کوي او نه پوهېږي د دې په هغه تعویل باندې په حقیقت او تفسیر باندې مگر الله او هغه کسان چې هغه په علم کې مضبوط دي هغوی پې هم پوهېږي خو دا نزاع لفظي ده اصل کې امام شافعي صاحب چې وایي چې دا راسخین فی العلم پې پوهېږي د متشابهاتو په معنا باندې نو دا احتمالي معنا باندې پوهېږي حقیقي معنا چې دا د ده په نسبت باندې هم دی وایي چې امام شافعي صاحب یا شوافیه چې په حقیقي معنا د متشابه باندې څوک نه پوهېږي لکه دا په اول د سورتونو کې الف لام میم الف باندې الله لام باندې جبريل او میم باندې محمد دا کتاب الله پاک د جبريل السلام په واسطه په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړی دی دا الله د طرف ته دی دا معنا دا خو دا احتمالي معنا ده حقیقي معنا د دې نه ده دا هغه هم وایي د احناف هم وایي او امام صاحب چې وایي چې نه پوهېږي نو هغه مطلب هم دا دی چې په حقیقي معنا باندې نه پوهېږي
امام شافعي صاحب وایي چې په دې احتمالي معنا باندې دا راسخین فی العلم پوهیږي او حقیقي نه پوهیږي. امام صاحب هم دغه خبره کوي چې په دې حقیقي معنا باندې دا راسخین فی العلم نه پوهیږي او کومه معنا چې کوي هغه به احتمالي معنا وي. دې ته نزاع لفظي په وایي. وما يذكر الا اولو الالباب او نصيحت نه اخلي مگر خواندان د عقل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. نو دوی چې زمونږ ربه مکه ګوه زمونږ حضورونه وروستو د هغې نه چې تا موږ ته هدایت کړی دی او راکړې موږ ته د خپل طرف ته رحمت. انک انت الوهاب یقینا ته ورکوونکې بغیر د عوض نه. وهاب هغه ذات ته ویل کېږي چې هغه هېڅ عوض نه اخلي هسې یو شی ورکوي. هبه چې کوم دی دا د هبې نه دی. هبه بلا عوض څه شی ورکوله. وهاب باندې هغه ذات چې هغه د چا نه څه نه غواړي او هسې چې کوم دی د خلقو ضروريات پوره کوي. انک انت الوهاب دا دی. او بیا دا راسخین فی العلم بوي د هغو دا دعا ده چې ای ربه زمونږ یقینا ته جمع کوونکې خلقو لره په هغه ورځ کې چې نشته دی هېڅ شک په هغې کې چې هغه ورځ د قیامت ده. ان الله لا یخلف الميعاد یقینا الله پاک خلاف نه کوي. خپل مقرره وخت ده چې د قیامت دپاره یې مقرر کړی دی نو په هغې کې خلاف نه کوي. دغه قیامت به خامخ راولي. والذي انزل عليك الكتاب الله هغه ذات چې نازل کړی دی په تا باندې کتاب پیغمبر صلی الله علیه وسلم منه آیات محکمات بعضې د هغې نه آیاتونه دي محکم هن ام الكتاب چې هغه اصل د کتاب دی و اخر متشابهات او نور چې کوم دي هغه متشابه دي. فاما الذين في قلوبهم زيغ پس هر هغه کسان چې د هغو په زړونو کې کاږلیش دی فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة نو دو روان دي په هغه څه پسې چې هغه متشابه وي د دې کتاب نه د پاره د لټولو د فتنې و ابتغاء تأویله او د پاره د لټولو د حقیقت د هغې. وما يعلم تأویله الا الله او نه دی خبر په حقیقت او په خپلې معنا د هغې باندې الا الله مگر یو الله. والراسخون فی العلم یقولون آمنا به هغه کسان چې هغه مضبوط دي په علم کې هغه وایي چې موږ ایمان راوړی دی په دې کتاب باندې هر یو او دا ټوله زموږ د رب د طرف نه دی. وما یذکر الا اولو الالباب او نصیحت نه قبلوي مگر خاوندان د صفا عقلونو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ای زموږ ربه مه کږوه زموږ زړونه وروستو د هغې نه چې تا موږ ته هدایت کړی دی. وهب لنا من لدنک رحمه او راکړې موږ ته د خپل طرف نه رحمت. انک انت الوهاب یقینا ته خاص ته ورکوونکې د هر شي. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه ای زموږ ربه یقینا ته جمع کوونکې خلقو لره په هغه ورځه کې لا ریب فیه چې په هغې کې هېڅ شک نشتی. ان الله لا یخلف الميعاد یقینا الله پاک خلاف نه کوي د وعدې نه. ربنا ظلمنا انفسنا